بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو سره د خپل کیمرامین یاسر خان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، کومه زنانه چې زمونږ در ته راځي نو هغه منټلی تیاره وي چې هلته کې علب خان شیرپو څه ورکوي نو په ویډیو یې ورکوي. دا د 1 کال نه، د 2 کال نه، 3 کال نه، 4 کالو نه. نو یو خو د هغه خلکه خاطر جمع وساتي چې کوم خلکه سره سشته دی نه د غریبانانو باندې د رزق د بندولو کوشش کوي، خدا ورته پته نشته چې رزق واده الله پاک کړی ده. انسان بس یو کار بس یې ګینې په 4,500 روپۍ ګوتې غوړي او بیا هم دا خلک اخلي، په 14,500 روپۍ بوجې وړو بیا هم دا خلک اخلي، 600 روپۍ دیاړي بیا هم پکې دا خلک د کور ژوند تېروي. خو د بعضې خلکو د لاس او سرې موږ پښتانه بنیته، کینه، بغض، حسد، انا چې دا خلک دله ولې راځي او ماله ولې نه راځي او ماله ولې څوک نه رالیږي او ما سره ولې نشته او څه ولې نه ورکوم. د خدای تعالی بندګانو د هر چا دا کار دی، راپاسې د غریبو خدمت وکړي. دا خلک دومره مجبور دي چې ویډیو پکې لاسوي، انتخابي قدم اوچتولو ته دا خلک مجبور دي. اته نه خلص بچي دي او ژوند د کړه مو سره راشه ورور مې اوري او شپږ اووه بچي وي دا واله راشه اوري زه دا واله. ها تاسو د څونه وخت نه دلته راځئ؟ 4 کالو نه. د 4 کال نه راځئ؟ څو بچي جی اووه بچي دي. اووه بچي دي 4 کالو نه دلته کې راځي. ښه مستفید تلې څه وی دي ځای باره کې؟ او جی زه شکریا ادا کوم ستاسو نه ډېره ډېره مهرباني ټولو ته، ځکه چې زموږ سره ته امداد کې غریبو خلکو سره ډېر لاس وکړو. بس تا سره د خدای وکړي تعالی د الله د دې بدلې درکړي. موږ چې دا تش نه وتلي، موږ تش نه وتلي، موږ 4 کاله کې تش نه وتلي نه جي نه. زه دې خوښه. ښه ستاسو بچي دي؟ 15. خاوند دې کله وفات شوي؟ 1 کال یې وشو. 1 کال یې وشو. او دې ځای نه دا 2 کال چې موږ رسوړو. مطمئنې؟ دې ځای ته راځو به در رسوړو. راشه دې خواته. دا والا دا والا ادي ها وعلیکم السلام. سوای په دا 4 کال دی خدای پاک ته تاسو له دې بدلی درکې الحمدلله. زه چې کلم راغلم زه تشه دې ځای نه یم. دا 4 کال ما د دې ځای یو شانته سودا یوړه. ته د غریبو امداد کوې، ته د غریبو مدد کوې چې څوک تا پسې بې ګناه خبره کوي، خدای پاک ته په خپله توره باندې ووالي چې زبرګه روژه ده. او ته خو داسې نه یې، موږ تا کې تر اوسه پورې هېڅ نه دي لیدلی. ته کوم ټایم هم د تارین کړی تا به راشې بچې سودا ځان له یوسئ. داسې راته ښکاره لکه د خپلو وروڼو خویندو غوندې کې زموږ ورور یې. موږ تا کې غلطي چته هم نه دي لیدلې. او چې کوم د پسې بې ګناه خبره کوي خدای دې په خپلو میندو خویندو باندې شرم. نن د دې غریبانانو دا ارث بندولو کوشش کوي، لکه څوک راشي دې ځای نه خالي لاس لاړ شي نو ښه کوي؟ نه ډېر بد کوي. او دا چې په زرګو زنانه وي د دنیا زنانه وي او د دې ځای دنیا سوداګان تاسو ورکړي دي او مال هم راکړي دي. موږ دې ځای نه تش نه وتلي. دا 4 کال دې نه هر ځل زه سودا دلته نه وړم، خو نن دې ځای ته صرف په لومبي ځل باندې رالم. 4 کال دی. ستاسو بچي دي؟ ته حقدار یې؟ زما 4 بچي دي. په خپل هم چې دی د ګردوم بیمار یم، د زړه بیمار یم، او زما خاوند په خولې باندې وینه غورځي. ګنې څوک هم دا نه شي ګنې زه مخامخ ویډیو کوم خپل پردي هر سړي پسې خاندي، خو زه یم زموږ خپل د موږ سره امداد وکړو، بچه ته هم پکې مرو باندې نه راځو. زبردست خبره وکړه. کتونکو، دا کم خلک چې وایي دا واله ځان سره، دا کم خلک چې وایي چې یاره پلانکي خبرې کوي نو خو دا پلانکي د کوره دله راځي نو بالکل چې کوم دی بیا به ویډیو نه کوو نو نه ولا خپله څه ورکې او پیغور لم تکړه راغلی. ښه کوم دی؟ د ارټ کورونو. ارټ کورونو مرزو ارټ کورونو یم. یو لور مې د خاوند مې بیمار دی، د میرګو بیمار دی، او زه 4 کال دی موږ ستاسو د ځای نه بیخي تښتلي نه یو. موږ هر څه وړو، تاسو موږ له راکوئ. خدای مې عزت خدای م ډېر ډېر عزت کړي. خوشحاله دې ځای نه چې راځي؟ جی دا واله راشه مورې. کتونکو تاسو وینئ ما خو خبرې نه راځي، بته خبرې نه درځي،
خوراک خو کې که نه خوراک کوم د کوم وخت نه دلته کې راځي کامیاب کی او د هر کوم څه وخت دې نه دلته راکړي راځي؟ دي خوړلي دي بس دا خبرې دي که نه زه یم چې ما نه خوشحاله یو که نه خوشحاله یم که نه زوی مې راته یو ځل ویلي په حقه چې څنګه د خپل بچي دي داسې مې تم د کوم وخت نه دلته ماله راځي ته څونه ډېره موده کېږي که نه کلونه وشو او د کلونه بجلی بیل مې هم دله ټیک هر څه دې راله کړي دي تاله دې الله دونه ژوند درکړي د مج مرغان سره او د ترنو کوټې نو بل راغلی نه وي لور داسې کارن ځای دې ته ووایې که نه دا خلک ګوري کوم ځای نه راغلی که نه چې بازي آباد دا خلک به وایي چې دا به یې ګاونډی وي یا به ورته نږدې دا زما زوی دی د خپلو بچو نه راته کم نه ښکاري دا زما زوی دی زه عمر له دله راغلم د ما له ډېر ډېر کارونه کړي دي او خدای دې ستا عزت کتونکو خپله مور هم نشته پلار هم نشته دی خو کوشش دا کوو چې د بلې مور خیال وساتو چې مور ته هم د دې پیدا میلو شي په قبر کې او پلار ته هم چې کوم دی نو سکور میلو شي په قبر کې د هغې لپاره دا کوشش کوو خو داسې یو بل چا سره نه وي چې داسې مور په کوم انداز کې خبره کوي چې ما له ډېر څه کړي دي دا شریف خواته او دا یې لور ده ښه انګورې ته مې راکې کنه بل ځای نه بازي آباد کې ښه مال لرې مې نه راکې ستا څو بچي دي زما څلور لکان درې جینه کې دي او سړی مې د سینې نه جوړ اوس به تا له بیل در کوم دی له بیله زه خو بیل یم زه بیل دا بیا نه دا بیا دی له بیل ورکړم که نه یا الله دا دا والا دا ما دا بالکل به درځم دا والا مورې دا والا ښه کتونکو دغه سلسله روانه ده زمونږ سره اوسئ دا نن به هغه خور او هغه خلک به څومره خوشحاله وي کوم چې په علب خان شیرپو باندې ټرست کوي خو هغې خلکو ته هم زه دا وایم چا چې د دغې خلکو په وینا باندې پنډونه بند کړل په غریبانانو باندې نو الله زر ناظر کوي چې ښه مو کړل او خو بد مو کړل او دا کومو خلکو چې خبرې کړي دي دا ټیک دي ایمانداره دي مخلصه دي روجې خور نه دي دوی شپه ورځ لګیا د ولس خدمت کوي بیا صحیح ده خو صرف خبرې وکړتې صرف خبرې وکړتو پسې مزه اوري د دې خلکو اوس انجام راغلی دی ښه او انجام به درته ښیمه ځکه چې دوی د چا لپاره مدې والي یا کمې چغې سورې وهلي دا ټول د یو طبقې خلکو انشاءالله راتلونکي وخت کې به هغوی سره به په خپل دغه ګورو ځکه چې دې بوډېګانو د دې خویندو میاندو دعاګانې دي نو د شانتې خلکو خلاف خو کاروي کول په کار دي ځکه چې سبا چېرته بل چا سره داسې ونه کړي که نه نو د دې غریبانانو مرسیال جوړ شي او دې خلکو په بدګمانو کې مرازه ډېره کتونکو دا مخال چې موږ کوم زنانو له امداد ورکوو نو خو ته څونه ورځونه کونډه یې زما خو یو 15 کاله شو د 15 کاله څو بچي دي درې او تاسو دې خو رانږدې شه لږه 10 کاله ستا خاوند په دماکه کې وفات شو 10 کاله مخکې صدر کې چاړې دماکې شو او څو بچي دي څلور کتونکو زموږ د معاشرې ته وګوره د دې یوې زنانه 10 کاله وشو چې کونتونه یې وکړو د کور نه ورته اجازت نشته چې دا نکاح وتړي دا دویم چې کوم دی نه 14 کاله وشو د کور نه ورته د اجازت نشته دی دا کوم د جهالت دور دی مرګ هم ښخ دی نکاح هم سنت دی اوس داسې ډېر خلک موږ ته د ودونو لپاره وایي کله چې دې زنانه ته ووایي نو د کور نه راته اجازت نشته نو زه یم دا ذهنونه لږ بدلول دي او داسې زنانه خپل ژوند تیرولو ته پرېښودل پکار دي چې خپل ژوند تیر کړي نو داسې ډېرې رشتې موږ سره دي خو دغه وجه ده دا ولې جي دا ونیسه خپلې دعاګانو کې مې یاد ساتئ.